बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्राम कतुन को अस्सलाम वालेकुम ज़ैन तासु कुर्बा सुबहानल्लाह तासु गोरे शुमाल न्यूज़.com मिनवालू दा वक्त मंगा मिंगोरा थाने की वलाड़ी उची द मिंगोरी थाने पुलिस ची कम दी द ख्वाजा सराउं खिलाफ क्रैकडाउन करे दे अदगा ख्वाजा सराई नन राविस्त्री दलते के प मिंगोरा थाने की बंदी पदे हक लबानी बा मंगा दलते की द दी सरहुम खबरी अथरी को और द एसएचओ सेब सर बहुम खबरी अथरी को ची दासी सव जरा ची नन दी दलते के मिंगोरी थाने त दी राविस्तल और दी दलते की बंदी। अस्सलाम वालेकुम ज़मानुम नादिये दे द शंगली पूरनियामा او زه خو د دې سوات یم دو چوي بارای زمون خو ضلع شنګله سوات سره راځي کنه نو موږ به کراو زمون دلته ډیر مرګري نورم پاتې کیږي خو چې کلم راځي زمون ډیری ترازی مولا بابا ترازی د خو گرین چوک کیم دی په وخت کې کیم ډیری دی آی کیم ډیر بارای کسان پاتې کیږي خو چې راځي دو نو زمون زه ترازی موږ بس راځي او نن چې زمون د مرګري راوستو مونږ دلته کراله کوم بس موږ له کارډونه ټول جمع کړو په مخ سره په مخ کړو وشابه زه په بدتمیزي سره راوستو دلته کې پدغه جامه کې چې کوم دی غلط کارونه کوي موږ هم خپل باندې ډیر شکایتونه راغلي د هغې حوالې سره څنګه زه د هغې لپاره دا یم د غلط سړي دپاره غلط ځای دا جیلونه دي د هغې د تپوس دې وکړي چې کوم کې غلط هغه دې راولي او تپوس دې وکړي او که جیل ته یې لیږي که ځای ته لیږي د هغه دې تپوس خو موږ خو غلط کارونه نه کړي زموږ سره خو سکونه मेरा नाम है निदा और मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, मुझे 9 साल हो गए यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग मैं सोई हुई थी, ऊपर से इतनी जोर से दरवाज़ा खटकाया इतने बुरे तरीके से। काम पे जाना तो मैं नहाने लगी थी तो इतने गंदे तरीके से दरवाज़ा खटका के हम लोगों को यहाँ ले आए, कहते हैं यहाँ पे नहीं नाचना जो बाहर के हैं। तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ? आप लोगों के भी खैबर पख्तून जो है वो भी तो हमारे पंजाब में काम करते हैं, उनको तो कोई नहीं कुछ कहता, हम लोगों पे क्यों इतनी पाबंदी है? زما نوم ریشم دی او زیم د کراچۍ موږ په خپله پته نه لګي چې موږ یې ولې راوستو میک اپ تناسو پروګرام له تللو او دې کې سیچو یا ډي سپي صاحب راغلی موږ لکه چیچل دی او لکه موږ ډارې کې موږ ویل ګاډي ته خېجئ نو موږ موږ د خپله ګناه وکړې خیر د تانې تحصیلونه نه خو زموږ عمر دی نه یېرېږو موږ ته پهلې ګناه وکړې موږ ځو پروګرامونه کسانو ته هم بېتمیزي وکړله هغې هم کنزلتې متې وله ورکړلې او زموږ سره هم بېتمیزي وکړله او پته نه لګو زموږ ځینې ملګري پرېښوستل اوس وایي تاسو به هم ځئ نو موږ ته په خپله ګناه په خپله پته نه لګي چې موږ څه ګناه کړي په څه ګناه کې موږ راوستي وایي خاص تاسو د بار کسان راشئ او د سوات هغه به دلته یي لکه موږ پاکستاني نه یو دیکھو د سوات هغه په پېښور کې هم دي په کراچۍ کې هم دي زه یم د کراچۍ نو د سوات کسان په کراچۍ کې ناست نه دي بیا موږ انسانان نه یو پاکستاني نه یو موږ د کابل چېرته موږ د بار ملک نه راغلي یو دا خو یوه غلطه ده چې د سوات کسان دي او د بار کسان دې راشي د بار کسانو سره بېتمیزي نه کېږي او پروګرام کسان نه ولې بېعزته کوي دا خو زموږ مجبوري ده خو زموږ د یوه روزي ده دا خو زموږ رزق دی دا د بهر خلکو کې ستاسو په روډ کې داسې ډېر خلک چې کوم دي خلک شکایتونه کوي چې راغلي دي او هغه داسې غلط کارونه کوي نو د هغو دې وشي چې کوم غلط په بازار کې ګرځي څوک غلط کارونه کوي د هغو تاڼه تحصیلونه شته د هغو د کروي وشي دا مطلب یې نه شي چې یو وکړي غلطي او دا موږ 50-50 کسان دا ملګري موږ ټول راغلي دي یو د وچو سره لامده سوځي یو کس به په موږ کې غلطي هغه دې راولي د هغه د خلاف کروي وشي هغه دې بند کړي تاڼې تحصیلونه جیلونه شته خو چې یو غلطي وکړي د بارایي کس راشي نو بدنام موږ ټولو سره شو دا ورته موږ مخکې ویلي مخکې په ډیپو په موږ شکایت کړې موږ دا خبره کړې چې کوم غلط کار کوي کوم د هغو کروي وشي هغه دی اوس دا په کراچۍ کې زه خو په ریډیس کپړو په فکر څه کې ګرځم دا موږ ته پولیس سکوټ اجازت راکړې سرټیفیکیټ تاسو ریډیس کپړې اغوستی شئ ستاسو سره ته لکه په سوات کې موږ ته وایي ریډیس کپړې به نه اغوندئ دا غیر قانوني دا کومه یوه خبره ده زه اجرا یم دوست هلک نه یم او نه زه چې جینۍ یم په ریډیس کپړې زموږ حق دی موږ به اغوندو मेरा नाम मैक्सी है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, मैं 2007 से स्वात में हूँ। हम लोग तैयार हो रहे थे, प्रोग्राम पे जाने लगे थे तो इतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने दरवाज़ा खटकाया, कह रहे बाहर आओ, आईडी कार्ड दो अपना। आईडी कार्ड दिया इन लोगों को हमने अपना, तो बहुत बुरे तरीके से हम लोगों के साथ ये पेश आए। हमें कह रहे हैं कि चलें थाने में। आखिर हमारी क्या गलती है, हमने क्या गुनाह किया है? बार बार हम लोगों को कहते हैं एंट्री करें, हम लोग इधर एंट्री करवाने आते हैं। कितनी बार हमारी तकरीबन 60-70 दफ़ा एंट्री हो गई है। ठीक है ना, मुझे यहाँ पे आप खुद हिसाब लगा लें, ये देखें ये हमारी एंट्री है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, हमारे पास ये कागज़ मौजूद हैं। ठीक है ना, और इसी थाने में एंट्री हुई है। आखिर आप हमें बताएं कि हम लोग कहाँ जाएं? मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया हुआ है, ठीक है ना, मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया हुआ है, ठीक है ना, मैं आखिर यहाँ से कहाँ जाऊँ? मुझे यहाँ पे 10-11 साल हो गए, देख रहे हैं आप। अच्छा ये बताएं कि ये देखिए आप लोग उसको क्यों नहीं निकालते? ऑपरेशन क्यों नहीं? हमारे डेरे में कोई ऐसा गलत नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रोग्राम वगैरह करते हैं। उन लोगों का अलहदा डेरा है, ठीक है ना, अगर हम उन लोगों से कोई बात करते हैं वो कहते हैं हमारे काम में काम मत रखो।
په دې کې یو ښه رول ادا کولی شي دغه غلط خلک چې کوم دي نو دلته زمونږ دوه ګروګانې مخکې پر ځان زموږ ملګرو کې زموږ په خپلو ملګرو چې کوم غلط کس راغی موږ په خپلو دوی ته اطلاع وکړو چې دا کس غلط دی راشئ بوځئ یې خو موږ د خپلې ډېرې ذمهوار یو د خپلې ډېرې کومه چې زموږ ملا بابا کېږي اجراګان دي د هغو ذمهوار یو بهرایي نه یو ګران کتونکو دا وخت زموږ سره مینګوره تاڼه ایس ایچ او صاحب موجود دی د هغه نه په دې حواله سره لږ غوندې پوښتنې کوو چې دغه خواجه سرا چې نن تاڼې ته راوستی شوي دي چې داسې څه جرم دی کړی دی او دوی دلته کې راغلي السلام علیکم جی السلام دا خواجه سرا چې موږ راویستي دي دا ټول آوټ اف ډسټرکټ دی د سوات نه علاوه د نورو ضلعو مردان صوابۍ 400 پکې د کراچۍ لاهور پنجاب د دې مختلفو ځایونو نه خلک راغلی دلته اوسي او دلته موږ ته خلکو کمپلینټ کړی پرونه بل ورځ زموږ میټینګ و سیول کسانو مشرانو سره هغوی وي چې یاره دا د مختلفو ځایونو نه خلک راغلی دی او دلته سوات کې پاشي خورئ او دا نوي جوانان نسل چې دی هغوی تباه و برباد کړو دې وجه باندې موږ چې کوم دا د بهر نه خلک راغلی صوابۍ مردان 400 لاهور کراچۍ کسان پکې هم دي دوی موږ وایو چې یاره دا په خپل خپل ځای کې د هر سړی دغه شي دلته سوات کم کسان چې دي هغوی دي باقاعده هغوی ته موږ څه نه دي ویلي او نه ورته څه وایو او دا کوم چې د بهر نه راغلي نو دوی خلاف موږ کاروایانې کوو هغوی به د هغې پورې دغه کېږي کوم ځای پورې چې دا ذله دي پرېښودي نه صوابۍ هر سړی دی په خپل خپل صوابۍ دی صوابۍ والا کې صوابۍ والا صوابۍ کې اوسي پېښور والا پېښور کې 400 والا 400 او کراچۍ والا پنجاب والا دی په خپل خپل ځایونو کې دغه کېږي دغسې سوات والا دی دلته یي هغې ته مونږ دغه نه کوو بل دا کوم پلازو او دغه کې چې دي د دې مالکانو ته مونږ هم دا درخواست کوو چې یاره تاسو لږ مهرباني وکړئ دا د بهر نه خلک راغلي دي دلته دوی له په کرایانو ځای مه ورکوئ یا د دوی دلته په تاڼو کې انټري هم نشته دې کوم بلډینګونو والا چې دي د دې خلاف مونږ هم هغه قانوني کاروایانې کوو ایس ایچ او صاحب د دې سره چې اوس کم کاغذونه دي د انټرانو وایي چې یاره مونږ انټرانې هم کړي دي او ښه باقاعده مینګوره تاڼه کې هم انټري شوي ده دغه حوالې سره تاسو څه ویل یاره زه خو هم چې مونږ چېرته د بهر کس له دلته انټري نه ده کړې هغه که ښایي نه هغه د بلډینګ مالک چې دی نه هغه به مونږ ته هغې دغه ښایي او دا کم خواجه سراګان چې دي نو دوی زموږ سره انټرنې دلته نشته ایس ایچ او صاحب د خواجه سرا په جامه کې چې کوم دی ډېر خلک مونږ ته هم کمپلینټ کړی دی چې یاره په مینګوره ښار کې دننه چې هغه ډېر زیات فحاشیانې پیلاوي دغه کوي دغه رنګې چې کوم دی ډېرې اډې مونږ ته د هغې نشاندهي هم کړې ده تاسو وایئ مزید به د دې تاسو دغه خلاف کریک ډاون جاري ساتئ دا کریک ډاون به زمونږ د بهر ضلعو نه چې کوم راغلي د بهر ځایونو نه سوات نه علاوه دا به د هغې خلاف جاري ساتو او د هغې پورې به ساتو څو پورې چې موږ صفایه راویستې نه د علاقې نه ګران کتونکو تاسو د ایس ایچ او صاحب خبرې اترې هم واورېدې چې دا د هغه خلکو خلاف کریک ډاون شروع شوی دی کم خلک چې د نورو ضلعو نه راغلي دي او هغه دلته کې په مختلف ځایونو کې هغې ځانه ځایونه په کرایه باندې اغوستي دي بیا په دغه کې ایس ایچ او صاحب ته د علاقې کم خلک چې کم دي هغې ورته شکایتونه هم کړي دي چې په خواجه سراو کې داسې خلک چې هغه دلته کې فحاشي پیلاوي او زمونږ کم نوجوان نسل چې کم دی هغه بدو ته چې کم دی هغه رابلي د بل پروګرام پورې خپل کوربا سبحان الله اجازت ورکوي د لوی الله په امان